बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्ही क्लास जमन सरा द फर्स्ट ईयर द केमिस्ट्री फर्स्ट नंबर चैप्टर दे और दगه चैप्टर नुम दे स्टाइकोमेट्री। मंग स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक न स्टार्ट अखलू। फर्स्ट टॉपिक जमन सरा से स्टाइकोमेट्री। पदे स्टाइकोमेट्री बाने लग बहस को ची व्हाट इज स्टाइकोमेट्री और द स्टाइकोमेट्री दे फर्स्ट नंबर चैप्टर ले दे स्टाइकोमेट्री नुम मोले वर। स्टाइकोमेट्री दा द दो लफ्जुनो मजमुआ दा, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट नंबर जमन सर से स्टाइकन दे और द्वीम नंबर जमन सर से शरे मेट्री दा। द स्टाइकन मकसद से शरे या द स्टाइको मकसद से शरे एलिमेंट्स या सब्सटेंस और द मेट्री मकसद से शरे मेजरमेंट और रिलेशनशिप। द स्टाइकोमेट्री जमंग सरा ग्रीक वर्ड दी द दो लफ्जुनो न जोड़ ली यो तमंग वेल चे जमंग सरा बा द स्टाइकन या द स्टाइको द दी मकसद बा एलिमेंट्स वी और द मेट्री मकसद बा मेजरमेंट वी। नु दी चैप्टर लाई स्टाइकोमेट्री नुम बोले वर। दी चैप्टर लाई स्टाइकोमेट्री नुम जका वर करो چې په دې چپټر کې ما چې زمونږ سره یو ریاکشن کیږي فرست اف آل پغې کې به اولنۍ خبره دا شرط وي چې دغه ریاکشن به موږ بیلنس کیمیکل ریاکشن وي. په بیلنس کیمیکل ریاکشن بحث هم کوم چې بیلنس کیمیکل ریاکشن څه ته وایي. خو چې کله زمونږ سره ریاکټنټس وي دا په خپل منځ کې ریاکشن کوي او پراډکټس ته جوړیږي. نو منګه دا وایو چې د دې ریاکټنټس په منځ کې او د دې پراډکټس په منځ کې میجرمنټ منګه وکړو. څنګه میجرمنټ وکړو؟ منګ له به ریاکټنټس راکړي منګ به پراډکټس معلومو یا به پراډکټس راکړي وي منګ به ریاکټنټ معلومو. یعنی یو به کې داسې ویلیو یا به ریاکټنټ اننون ویلی وي یا به پراډکټس زموږ سره اننون ویلی وي په دې باندې به منګ څه کوو دا بل چې کوم اننون ویلیو دا په هغه نون ویلیو باندې به منګ فایند آوټ کوو. نو دی له سټایکومټری نوم ځکه ورکوم چې په دې کې موږ څه چل کوو د ایلیمنٹ یا د سبسټانسز د دې موږ میجرمنټ کوو ځکه یې ولې سټایکومټری نوم ورکوو. د دې ډیفینیشن به څنګه کوو؟ د برانچ اف کیمستري ویچ ډیل وذ د سټډي اف کوانټیټیټیو میجرمنٹ یا میجرمنٹ اف ریاکټنټ ان پروډکټس. د سټایکومټری ډیفینیشن داسې دی چې دا زموږ سره د برانچ اف کیمستري ده او په دې کې زمون سره سره د ریاکټنټ او د پروډکټس د دې به کوانټیټیټیو انالیسس کو یا د دې به موږ کوانټیټیټیو میجرمنټ کو چې آیا زمون سره د پروډکټس او د ریاکټنټ په منځ کې کوانټیټیټیو ریلیشنشپ یا کوانټیټیټیو میجرمنټ څنګه دی. کوانټیټیټیو مینز فار ایگزامپل 10 ګرام 20 ګرام 50 ګرام 100 ګرام اینڈ سو آن. دیتا منگ سوایو دیتا منگ کوانٹیٹیٹیو وایو. یعنی زمنگ سره دا ریاکټنټ څومره دي 10 ګرام دي 20 ګرام دي منگ له چې دې دواړو په خپل منځ کې ریاکشن وکړو منگ له هغومره پراډکټس راکړل لکه څومره چې ریاکټنټ کمباین شي او را نه کړو دیتا منگ ریلیشنشپ کوانټیټیټیو ریلیشنشپ وایو یا ورته منگ سوایو کوانټیټیټیو میجرمنټ وایو. دویم ډیفینیشن یې داسې دی د کوانټیټیټیو ریلیشنشپ اف ریاکټنټس ان پروډکټس. سمپل ډیفینیشن داسې هم کولی شي چې په سټایکومټری کې به موږ د ریاکټنټ او د پراډکټس څه سټډي کوو؟ کوانټیټیټیو ریلیشنشپ سټډي کوو. بیا زموږ سره په سټایکومټری د دې نه بعد زه یو بل ټرم سټډي کوم دا ټرم ډیر زیات اهم دی هغې ته موږ څه وایو؟ کیمیکل ریاکشن. کیمیکل ریاکشن به موږ څه ته وایو او په کیمیکل ریاکشن کې به موږ سټایکومټری میجرمنټ څنګه کوو؟ نو کیمیکل ریاکشن ډیفینیشن داسې دی د پروسیس ډیورینګ ویچ کیمیکل چینج اکر ان نیچر ان کمپوزیشن. زمونږ سره هغه پروسیس چې په کم پروسیس کې په یو ایلیمنٹ کې یا په سبسټانس کې یا په کمپاوند کې هر څه وي د هغې په نیچر کې او په کمپوزیشن کې کیمیکل چینج راغی نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ کیمیکل ریاکشن وایو. دویم نمبر ډیفینیشن یې داسې دی د پروسیس ویچ
old substances is disappear and new substances are appear. دې خبرې مقصد دا دی چې زمونږ سره کیمیکل ریاکشن به موږ هغه ریاکشن ته وایو یا کیمیکل پروسس به موږ هغه پروسس ته وایو چې په کوم پروسس کې څه چل وشي زاړه څیزونه میلاو شي او موږ ته یو نوی څیز جوړ کړي. دا د دې ډیفینیشن دا مقصد شو. بل مقصد یې داسې دی چې زمونږ سره د یو نه سیوا څیزونه یا دوه یا درې یا هر څو هغه په خپل منځ کې کمباین شي او موږ له یو نوی څیز راکړي، خو هغه نوی څیز چې کوم و د هغې په کمپوزیشن کې او د هغې په نیچر کې به چینج راغلی وي، نو دې ته به موږ څه وي؟ دې ته به موږ کیمیکل ریاکشن وایو. د کیمیکل ریاکشن نه بعد زمونږ سره یو بل ټرم دی، هغې ته موږ وایو کیمیکل ایکویشن. Chemical equation به موږ څه ته وایو؟ The symbolical representation of chemical reaction is called chemical equation. چې کله موږ chemical reaction symbolically represent کوو نو دې ته به موږ څه وایو؟ chemical equation وایو. For example موږ داسې وایو چې هایدروجن دي، دوه هایدروجن دي، دا ریاکشن کوي د چا سره؟ د اکسیجن سره ریاکشن کوي. نو دا څه جوړوي؟ دا ټو فارم زمونږ سره H2O یعنی واټر مالیکیول جوړوي. زه به یو داسې خبره وکړم چې زمونږ سره هایدروجن دی، زمونږ سره اکسیجن دی، دې دواړو په خپل منځ کې ریاکشن وکړو، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته او دې دواړو ته. یا کاربن دی او زمونږ سره اکسیجن دی، دې دواړو په خپل منځ کې ریاکشن وکړو، نو دې ته موږ څه وایو؟ ریاکشن. ریاکشن موږ هغه سبستانس ته وایو چې کله زمونږ سره څه کوي؟ ریاکشن کوي. دې دواړو په خپل منځ کې څه وکړو؟ ریاکشن وکړو. او داسې هم ویلی شي چې په ریاکشن کې زمونږ سره لیفټ سایډ ته کوم څیزونه پراته وي، کوم ایلیمنټس، کوم مالیکیول، کوم کمپاونډ پراته وي، هغې ته به موږ څه وایو؟ هغې ته به موږ ریاکټنټس وایو. نو دا زمونږ سره څه دي؟ دا زمونږ سره ریاکټنټس دي. او چې کله دې دواړو ریاکشن وکړو نو د دې نه به دا راشي کاربن ډای اکساید او د دې نه واټر مالیکیول راغی، نو دې دواړو ته به موږ څه وایو؟ دا دواړه زموږ سره څه شي دي؟ دا زموږ سره پروډکټس دي. یعنی چې کوم نیو سبستانس، نیو سیز پیدا شو، هغې سبستانس ته، هغې سیز ته به موږ څه وایو؟ هغې سیز ته به موږ پروډکټس وایو، ځکه چې نوی پیدا شو. نو ما تاسو ته دا ویل چې هایدروجن ریکټ ویت اکسیجن، هایدروجن څه چل وکړو؟ ریاکشن وکړو د چا سره؟ هایدروجن پلس اکسیجن څه وکړو؟ ریاکشن وکړو او څه جوړ کړو؟ واټر مالیکیول جوړ کړو. نو واټر مالیکیول دلته به موږ واټر ولیکو. نو دا چې کله موږ ریپرزینټ کوو سیمبالیکلی، هایدروجن شو او پلس اکسیجن په خپل منځ کې ریاکشن وکړو، څه جوړ کړو؟ واټر جوړ کړو. نو دا زموږ سره سیمبالیکل ریپرزینټیشن شوی. د دې په ځای ما H2O لیکو، دا سیمبالیکل. نو دې ته به موږ څه وایو؟ چې کله موږ سیمبالیکل ریپرزینټیشن د کیمیکل ریاکشن وکړو، دې ته به موږ کیمیکل ایکویشن وایو. په دې ځای کې ما یو خبره وکړه چې یو دوه یا د دوه نه سیوا ایلیمنټس یا کمپاونډ یا اټمونه به یو ځای کېږي او دا به پروډکټس جوړوي، خو په دې په نیچر کې به چینج راځي، هله به ورته موږ څه وایو؟ کیمیکل ریاکشن وایو. یعنی زه داسې وایم چې زمونږ سره د هایدروجن نیچر څه دی؟ د هایدروجن نیچر زمونږ سره څه شی دی؟ هایدروجن نیچر زمونږ سره دا دی چې دا څه کوي؟ دا فایر اور اخلي. ٹھیک شو؟ د اکسیجن نیچر زمونږ سره څه شی دی؟ د اکسیجن نیچر زمونږ سره دا دی چې دا د اور په تیزولو کې څه کوي؟ مدد ورکوي، هیلپ ورکوي. ٹھیک شو؟ نو دا دواړه په خپل منځ کې کمباین شو او موږ له یې څه راکړو؟ موږ له یې واټر راکړو. نو فرض کا که اوس موږ وګورو چې په دې کې کیمیکل چینج شوی دی او که نه دی. ګوره سوچ وکئ، هایدروجن اور اخلي او اکسیجن ولا زور ورکوي، یعنی مدد یې کوي چې دا اور تیز شي او د دې دواړو نه په خپل منځ کې څه جوړ شو؟ واټر جوړ شو. نو چې کله واټر جوړ شي په دې اور باندې موږ اوس دا اوبه وراچوو، نو دا واټر څه کوي؟ دا فایر مړ کوي. دا اوبه څه کوي؟ دا فایر مړ کوي، دا فایر باندې. نو نیچر مختلف شو، بدل شو. نو چې کله نیچر بدل شو نو تاسو ته پته لګي چې په دې کې کیمیکل چینج شوی دی. بل زه داسې ویلی شم چې د یو هایدروجن مالیکیول د بل هایدروجن سره سنگل بانډ کویلنټ بانډ جوړ کړی دی،
ٹھیک شو او یو اکسیجن د بل اکسیجن سره ډبل بانډ جوړ کړی دی نو دا دواړه چې کله کمباین شو نو څه چلو شو چې دواړه کله کمباین شو نو یو داسې وګوره د دغه چې کوم ترتیب و دلته دوه هایدروجن میلاو شي او دوه اکسیجن په خپل منځ کې میلاو شو دلته اوس اکسیجن ته دوه هایدروجن میلاو شو نو هغه نیچر هم څه شي شو چینج شو نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ کیمیکل ریاکشن وایو اوس ما دا خبره وکړه چې په سایکومیټري کې به دا مست وي چې آیا زموږ سره دا ریاکشن بیلنس دی که نه دی خو بیلنس اکویشن یا بیلنس ریاکشن دا به مست وي بیلنس ریاکشن موږ څه ته وایو ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دې ته موږ ریاکټنټس وایو دې ته موږ پراډکټس وایو بیلنس کیمیکل اکویشن یا بیلنس کیمیکل ریاکشن موږ هغه ریاکشن ته وایو چې زموږ سره څومره پراډکټس موجود دي په پراډکټس کې زموږ سره ایلیمنټ دي که ایټمز دي دې سایډ ته څومره ایټمز یا مالیکیول موجودو نو که دې سایډ ته هغومره وو نو دا ریاکشن زموږ سره بیلنس دی خو که فرض کا دې سایډ ته څومره اټمونه یا څومره مالیکیول موجودو او دې سایډ ته نو نو دا به زموږ سره بیلنس کیمیکل اکویشن نه وي یا بیلنس کیمیکل ریاکشن به نه وي دا به ان بیلنس وي دا به بیلنس نه وي نو زه اوس تاسو ته دا وایم چې بیلنس کوئ به څنګه دوه هایدروجن دي دوه اکسیجن دي دلته خو هایدروجن دوه دي ټیک شو دا خو ټیک شو خو اکسیجن دلته دوه دي او دلته یو دی نو دا بیلنس کیمیکل اکویشن نه دی دا بیلنس نه دی بیلنس به موږ هغې ته وایو چې دلته څومره اټمونه پریزنټ دي یا ایلیمنټ پریزنټ شو اټمونه به زه واخلم نو دلته به هم هغومره اټمونه ایلیمنټ خو سیم دی هایدروجن دلته هم دی اکسیجن هم دلته دی هایدروجن دلته هم دی او اکسیجن هلته دی خو اټم وایو نو دلته زموږ سره څه دي اکسیجن یو دی دلته اکسیجن څو دي دوه دي دا به بیلنس کوئ څنګه دا بیلنس کوو داسې چې زموږ سره دا کم پراډکټس دی دې پراډکټس له به زه په څه کې ضرب ورکړم دې پراډکټس له به زه په 2 کې ضرب ورکړم چې په 2 کې مې وله ضرب ورکړو اوس دلته هایدروجن څو شو 4 شو اکسیجن څو شو اکسیجن 2 شو دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سره که کمپاوند وي که مالیکیول وي که هر یو څیز وي خو چې د هغې مخې ته داسې 2 نو دا 2 به د ده سره هم وي او د ده سره به هم وي نو زموږ سره هایدروجن څو شو 2 2 4 4 هایدروجن شو اکسیجن څو شو 2 1 2 اکسیجن دلته خو هایدروجن څو دي 2 دي اکسیجن ټیک شو دا کم شو اوس دې له هم په 2 کې ضرب ورکړي په څه کې ولا ضرب ورکړي په 2 کې نو 4 هایدروجن دلته هم شو 4 دلته هم شو 2 اکسیجن دلته هم شو 2 اکسیجن هم دلته شو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره بیلنس کیمیکل اکویشن شو چې کله موږ یو اکویشن یا ریاکشن بیلنس کوو دا پوینټ یاد ساتئ هغه به په کوپیشن باندې څه کوو بیلنس کوو کوپیشن موږ څه ته وایو چې زموږ سره یو ویریبل وي لکه فار ایگزامپل H2 دا شو کوپیشن موږ دې ته وایو د دې چې کم مخکینی کم هندسه راځي د دې نه چې مخکې کم هندسه وي هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ کوپیشن وایو نو مخکې د H2 مخې ته مخکې څه شی و هېڅ هم نه و لیکلی چې هېڅ هم نه و لیکلی د هغې مقصد دا دی چې د دې مخې ته 1 دی او اوس څه ولیکلی شو 2 نو که فرض که تاسو یو اکویشن بیلنس کوئ نو په څه به بیلنس کوئ په کویشن به بیلنس کوئ یعنی داسې شاته به پکې دغه نه لیکئ چې دا 2 دی دلته 4 کا نه مخکې کویشن به لګوئ ټیک شو ښه د دې نه بعد زه یو بل ټرم سټډي کوم هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به موږ مول وایو او مول ولې سټډي کوم مول ځکه سټډي کوم که فرض کا تاله داسې یو کویسچن راشي چې د ریاکشن او د پراډکټ په منځ کې تاسو میجرمنټ وکئ او تاله یو څیز په مول کې درکړی وي نو بیا به څه کوي ځکه د مول ډیفاین کوم نو تاسو بیا کلیر کلکولیشن کولی شئ مول ډیفینیشن څنګه دی اټامیک ماسز د اټم چې کوم ماسز دی ماس دی هغې ته موږ څه وایو اټامیک ماسز وایو یا فارمولا ماس شو زموږ سره د آیانیک کمپاوند چې کوم پای کې کوم اټمونه دي هغه موږ په خپل منځ کې رایوځای کړو هغې ته موږ فارمولا ماس وایو بیا زموږ سره مالیکولر ماس موږ څه ته وایو د مالیکیولو چې کوم ماس دی او هغه موږ په خپل منځ کې ایډ کړو ملټیپلیکیشن وکړو او دا ټول موږ په ګرام کې شو کړو نو دې ته به موږ مول وایو فار ایگزامپل زه تاسو ته اوس یو ایگزامپل درکوم
एग्जाम्पल دا سره زما سره اکسیجن یو اټم دی نو اټامیک شو ٹھیک شو ها د اکسیجن اټامیک ماس څه دی 16 دی نو دا اټامیک ماس شو د اکسیجن چې کله دا موږ پس کې شو کو په ګرام کې شو یعنی ماس یې واړه او ګرام وسوري کې نو دا زمونږ سره څه شو اټامیک ماس اوس فارمولا ماس زمونږ سره بل एग्जांपल दो गोरे NaCl شو دا زموږ سره فارمولا ماس شو د سوډیم اټامیک ماس زموږ سره څه شي 23 دی پلس او د کلورین زموږ سره شي 35.5 نو دا د دې دوه نه زموږ سره راځي 58.5 ګرام 58.5 ګرام دا زموږ سره څه شو فارمولا ماس نو دا موږ په ګرام کې شو کو دی ته موږ مول وایو بل زمون سره مالیکولر ماس مالیکول موږ څه ته وایو مالیکول موږ دې ته وایو د کمبینیشن اف اټم یا سیم اټم یا ډیفرنٹ اټم دې ته موږ څه وایو دې ته موږ مالیکول وایو اوس فار ایگزامپل زمون سره H2O دا زمون سره مالیکول دی یا زمون سره O2 مالیکول دی دا کمبینیشن اف ډیفرنٹ اټم دی دا کمبینیشن اف سیم اټم دی دوه ته مالیکول شي دته ټول ته مالیکول ویل شي دته هم مالیکول ویل شي خو چې کله کمبینیشن اف سیم یا ډیفرنٹ اټم نو زمون سره د هایدروجن اټامیک ماس زمون سره څه شي دی 1 دی په 2 کې بوله زره برکو 2 کم 2 چې کله یو اټم ختمي کې بل اټم سٹارټ کیږي پلس ساين بکوي بیا اکسیجن زمون سره څه شي دی 16 دی نو ټوټل 18 شو او ګرام وسولې کا نو من مالیکول یا مالیکولر ماس دا من شو کو په ګرام کې نو دته به موږ سو دته به موږ مول یا زمون سره بل مالیکول دی اکسیجن د یو اکسیجن 16 دی نو د دوه بس شي 16 دونه 32 او ګرام وسولې کا نو موږ ګرام تاسو کو واړو دته به موږ سو دته به موږ مول وای چې کله زمون سره یو اټامیک ماسوي یا فارمولا ماسوي یا مالیکولر ماسوي هغه موږ ګرام تاسو کو کنورټ کو یا په ګرام کې موږ شو کو دته به موږ سو دته به موږ مول وای نو که فرض کا تاسو داسې کوېسچن راوسوي باغی کوېسچن کې تاسو له یو سیس په مول کې درکړوي نو تاسو به په اسانه باندې ګرام ته اړولې شي او ګرام ته به څنګه اړوي چې کله فارمولا ماسو یا مالیکولر ماسو یا اټامیک ماسو باغی کې چې څومره اټمونه دي داغه به اټامیک ماس راوړي په خپل منځ کې به جمع کوي که فرض کا دو سیمو په دو کې بوله ضرب کې کدري په درې کې بوله ضرب ورکړي خو چې کله یو اټم ختم شو بل اټم سٹارټ کړو په منځ کې پلس ساين کوي به ټول 8 کې او ګرام به وسولي کې نو دا زموږ سره په ګرام کې شو او دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ مول وایو ایوګیډرو نمبر به موږ څه ته وایو دا به موږ څنګه ډیفاین کوو ایوګیډرو نمبر دا موږ ریپرزینټ کوو په ان باندې یعنی دا ان به څه وي داسې وي دا ای به ورته لاندې داسې لیکلی شي وي دا زموږ سره د ایوګیډرو نمبر ریپرزینټیشن دی یعنی موږ به یې دغه شان ریپرزینټ کوو سمبالیکلی اوس ایوګیډرو نمبر زموږ سره یو ساینټیسټ و د هغې نوم و امیډو ایوګیډرو هغې یو نمبر پیش کړی و ریپرزینټ کړی و نو هغې له څه خپل نوم ورکړو هغې ته نمبر ته یې څه ویلو ایوګیډرو نمبر یو عام نمبر د دې ډیفینیشن به موږ څنګه کوو د نمبر اف پارټیکلز ان 1 مول اف اني سبستانس از کالډ ایوګیډرو نمبر ایوګیډرو نمبر به موږ هغې ته وایو چې کله زموږ سره یو سبستانس وي که هغه هر یو سبستانس وي خو یو مول به شرط وي په هغې کې چې څومره پارټیکل دي هغې ته به موږ څه وایو ایوګیډرو نمبر فار ایگزامپل زموږ سره اکسیجن یو مول دی 1 مول اف اکسیجن سره 1 مول اف اکسیجن په دې 1 مول اف اکسیجن کې به زموږ سره پارټیکل څه وي 6.02310⁻23 یا پر ایگزامپل زه یو مول راواخلم سره راواخلم یو مول H2O واټر راواخلم په هغې کې به هم زموږ سره څومره پارټیکل وي 6.02310⁻23 دا پارټیکل به پکې یا زه بل راواخلم یو مول زه راواخلم 1 مول اف کاربن ډای اکساید یا کاربن مانو اکساید 6.02310⁻23 د دې خبرې مقصد دا دی چې ته هر یو څیز راخلي خو چې یو مول راخلي په هغې کې به څه وي په هغې کې به دومره پارټیکل یو مول به پکې شرط وي که د یو مول نه تاسو اخو دی خوښوي نو بیا پارټیکل چینج کېږي را چینج کېږي چې هر یو څیز راواخلي ما اکسیجن راواغستو خو یو مول مې راوستو دومره پارټیکل مې ویري بیا ما واټر راواغستو
خو یو مول مې راوستو دومره پارټیکل پکې دي. بیا ما کاربن ډای اکساید راوستو خو یو مول مې راوستو دومره پارټیکل پکې دي. که هر یو څیز راغلی خو چې یو مول راغلی دومره پارټیکل پکې دي. بیا سټوډنټ دا کوېسچن کوي چې سر زموږ سره چې دا کم مالیکیول یا کم کمپاوند تاسو راواغسته د دې کمپاوند خو ماس چینج دی نو په دې کې پارټیکل څنګه سیم شو؟ نه تاسو به یونټ ته ګورئ. څنګه به یونټ ته ګورئ؟ تاسو به 1 مول ته ګورئ. که فرض که 1 مول و دلته به دا ټول سیم وي. که دا 1 مول نه و نو دا به سیم نه وي. په دې کې به ډفرنټ. یا سمپل زه دا خبره وکړم موږ ډوزن څه ته وایو؟ موږ درزن ته وایو. په درزن کې څومره پارټیکل وي؟ اسی مثال 12 پارټیکل پکې وي. که فار ایگزامپل تاسو پنسل راواخلئ، تاسو مارکر راواخلئ، تاسو بالونه راواخلئ، هر یو څیز راواخلئ خو چې 1 درزن وي د هغې مقصد به څه وي؟ چې 12 راواخلئ. 12 چې ورته موږ وایو. دقه شان هم که فرض که تاسو نه څوک کوېسچن وکړي چې زه یو مول څیز راواخلم یو مول یې درته وویل د هغې مقصد به دا وي چې دا پارټیکل یا دی. نو دا زموږ سره څه ایوګیډرو نمبر. او دې ایوګیډرو نمبر ته ایوګیډرو نمبر ځکه ویل چې ساینټیسټ څه کړی و؟ پیش کړی و او د هغه ساینټیسټ نوم و ایوګیډرو نوم یې و. او دا زموږ سره یو نمبر وګوره یو نمبر دی نو ځکه دې نمبر ته ایوګیډرو نمبر ویل. دا د ایوګیډرو نمبر ډیفینیشن.